بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. یو مهمترین موضوع ټاپک غیرت دینی ده یا دینی غیرت ده. څه مختصر عریض دی باندې عرض کوم. کسا غیرت اقسام دی: قومی غیرت، ناموس غیرت، ځمکې غیرت. او دوی نه یو مهمترین قسم د غیرت دینی غیرت بلای شي. یعنی څه کله دین، احکام دین، معالم دین، معارف دین ته خطره وي، ته دی معاملې کې حساس وي. دین و اخرات ولا معاملې کې او ایمان ولا مسئله کې انسان حساس وي. لکه څنګه به شپږم امام څه کله به تکلیف مصیباتو ته پیښ شو، امام به څه پوه شو څه دنیوي تکلیف ده، دینی و ایمانی تکلیف نه ده، مصیبت نه ده، نقصان نه ده. امام به دا ټکي ډېر کولو: الحمدلله الذي لم يجعل مصیبتي في دیني. خدای شکر ده تکلیف و مصیبت که ملاو شوی ده، خو دین کې نه ده ملاو شوی، ایمان مسالم ده. ایدی برجسته نمونه و مثال مولا امام حسین علیه السلام غیرت ده. څه امام حسین پاڅېدو، کربلا ته لاړو، کوم قیام یې وکړلو، دا یو قسم ته غیرت الله مظهر ده امام حسین. یعنی چونکې دینی غیرت ورکې هغه ته پته ولګېده څه 50 کاله بعد پیغمبر نه بعد اقدار یو ختم کیږي، دین خطرې کې و، نو مولا دینی غیرت عنوان سره دغه پاڅېدو قیام یې وکړلو. رهبر معظم څو وختونه یو ټکی ډېر زیات استعمالوي: نفوذ والا. هغه یې څه نفوذ په کار دی چې موږ دې حوالې څخه حساس وو. ټولو نه مهمترین نفوذ د دشمن ثقافتي نفوذ دی. ثقافتي نفوذ انده دی چې دشمن د تا اقدارو باندې حمله وکړي، اسلام اقدارو باندې، اسلامي اقدارو باندې. کله اسلامي اقدار، اطوار، رسومات، دستورات، احکام خطرې کې پریوزي، په کار د انسان هلته احساس ذمه داری وکړي. اقدارونه مهمترین شای څه کوم دی؟ هغه حفظ مقدسات دی. مقدسات اسلام حفاظت دی. کسا نن سبا سیکولر دنیا څه کومه دی ډېره خطرناکه دی. هغوی لګیا دي و خطرناکه حمله څه هغوی کړي دی، هجوم، هغوی تقدس زدهی پسې لګیا دي. یعنی د مقدساتو حرمت پایمالی. هغوی باقاعده کوم مقدس شیونه دي، هغوی حرمت پایمالی پسې باقاعده لګیا دي. مقصد دا څه تقدس زدهی یا مقدسات و حرمت پایمالی دغه ته ویلی شي چې یو انسان بل انسان سره فرق نه ولري، یو کتاب بل کتاب سره هیڅ فرق پیدا ونه کړي، یو مکان بل مکان سره هیڅ فرق پیدا ونه کړي، یو شی بل شي سره، یو زمان بل زمان سره فرق پیدا ونه کړي. حالانکه داسې نه دی، فرق شته دی. آسماني کتب غیر آسماني کتب سره فرق دی، مساجد و نورو کورو سره فرق دی. ځنه شیونه اشیا داسې دي چې هغه مقدس دي، ځنه اسما مقدس دي، ځنه اشخاص انسانان مقدس دي، لکه ائمه، اولیاء، پیغمبران. نو هغوی سیکولر دنیا څه کوم سازش ده، کومه حمله ده، هغه هجوم یې اندغه شي باندې ده چې هغه تا ته دا شی ثابت کړي، تا دغه حد ته راولي، تا دغه شي ته تیار کړي، ذهن د تا معاشرې ذهن تیار کړي چې هغه وایي چې هیڅ یې منځه فرق نشته دی، په کار دی چې احترام و حرمت ختم شي، حرمت پایمال کی. نو کسا مقدسات موسی دوه قسم ته دي. مقدسات موهومي مقدسات کېدای شي ځنه کسانو ځنه شیونه مقدس ګڼلي چې کېدای شي هغه حقیقت نه لري چې مقدس وي. مثلا زه مثال درکړم، هندوانو غوا مقدسه ګڼلي دی، هغه څه کوم احترام کوي، کوم حرمت یې ساتي، حالانکه هغه موهومي دي، هغه خرافات دي، هغه څه حقیقت نه لري. واقعي مقدسات هغه دي چې هغه عقل پسند دي، هغه باندې عقل سټمپ لګولی چې درست مقدسات دي، چې هغوی نه ټول نه برجسته ترینه نمونه، اولینه بنیادی نمونه څه کومه دغه پروردګار عالم ذات دی. خدای ذات ټولو نه اولین مقدس شی دی، لکه څنګه قرآن مجید کې پروردګار عالمي الملک القدوس، یعنی هغه سې ذات چې هغه انتهایی مقدس و پاک و مطهر ذات دی. ما تاسو دعای کومیل کې یا نور یا قدوس، یعنی ای مقدسه ذاته. کسا پس هر هغه یو شی چې هغه خدای پسې ارتباط پیدا کی، تعلق جوړ کی، هغه مقدس دی. خو هر قسم ته ارتباط نه، ټولو مخلوقات خدای سره ارتباط دی، د خدای بندگان دي، د خدای مخلوقات دي. ارتباط خاص، مخصوص ارتباط، مخصوص نسبت څخه خدای سره کوم شی پیدا کی، هغه مقدس جوړیږي. لکه څنګه خدای کلام قرآن مجید مقدساتو نه دی، یا د خدای کورونه مساجد مقدساتو نه حسابیږي، یا د خدای اولیاء و انبیا مقدساتو نه حسابیږي. لکه څنګه پروردگار عالم موسی پیغمبر ته ویل ای موسی فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا،
موسی ته اوس یې داسې ځي ته راغلی کوه تور ته څه کتلو ورته یې یو داسې ځي ته راغلی چې هغه اوس مقدس ځای دی دلته پکار ته خپل نعلین وباسې دې ځای احترام وکړه. نو نن سیکولر دنیا چې کوم حمله او هجوم کړی دی هغه دا دی چې مقدساتو حرمت ختم کی مقدساتو احترام ختم شي. تاسو ته پته وي چې یورپ کې څو وارې پیغمبر اکرم صلوات الله وسلامه علیه هغه وجود باندې هغوی کارټون جوړ کړل مسخرې والا کارټون بې احترامۍ والا کارټونز چې هغه ذریعه څه دوی غواړي چې دا شیونه بالاخره حرمت او احترام ختم شي. او دا حمله دوه طرفه شوې ده یو بیرونی دشمن کړي دی چې هغه اسلام سره تعلق نه لري اسلام ازلي ابدي دشمنان دي چې هغوی هم د ما او تاسو قرآن باندې انبیاو باندې اولیاو باندې ائمهو باندې مقدساتو باندې چې هغوی غواړي دي مکمل احترام او حرمت ختم شي. دغه ځای کې ما او تاسو دینی غیرت تقاضا ده چې احساس ذمهدارۍ وکړو چې هغه ما او تاسو قلم ذریعې سره وي هغه ما او تاسو مظاهره احتجاج ذریعه هر قسم ته پکار دی چې ما او تاسو خپل ذمهدارۍ احساس وکړو پکار دی مقدسات او حرمت موسی پایمال نشي. دویم اندرونی دشمن چې هغه کې تاسو بلیدلي مسلمانو کې نه ځنه نام نهاد مسلمان چې هغه نصیبیان دي چې هغه نه اهل بیتو ته قایل دي نه صحابهو ته قایل دي هغوی هر چا بې حرمتۍ کوشش کوي. څه ایدي نمونه ما تاسو پاکستان کې هم کسو څه ځنه کسان پڅېدلي دي کوشش کوي چې یزید هغه منحوسه پلیده چهره صفا کی یا هغه بالاخره غلط کارونه هغه چې کوم قسم ته هغه نجایز کارونه وکړه اهل بیتو کوشي هغه تاسو ته دوباره یو قسم ته صفا کی یا ځنه کسان بقاعده کوششونه کوي اهل بیتو په خلاف اهل بیتو ته زیاړې بد رټ چې هغه نمونه تاسو عبدالرحمن سلفي شکل کې ولیدله. نو په کار دا دی چې دغه ځای کې ما تاسو غیرت دینی تقاضا دا دی چې احساس ذمهدارۍ عنوان سره په کار دی چې د دغو مقدساتو حرمت احترام خیال ما تاسو وساتو او دغه دشمن ته په کار دی همیشه دپاره ما تاسو مد مقابل کې ودرېږو او مقدساتو حرمت ما تاسو پایمال نشي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.